من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه او لوی ذات دی. زه یم ستاسو دوست، ستاسو ملګری، ستاسو کشر شهاب علي د KPK بول نیوز له طرفه. مینوالو نن به زه تاسو ته د جیل په حوالې سره مختلف قسم پیغامات در کوم په دې سکرین باندې. دې ټیم کې زه د مزدور کسان پارټۍ مرکزي نایب صدر وارث خان امیر صاحب سره څنګ په څنګ ناست یم. مینوالو تاسو زموږ پروګرام ګورئ، زموږ پروګرام به سکپ کوئ نه، زموږ پروګرام نه فلمونه ولئ او زموږ پروګرام به سبسکرایب کوئ. هغه د جیل په حوالې سره دی. نو موږ به تاسو نه د جیل په حوالې سره مختلف قسم تپوسونه کوو، تاسو موږ د هغې ښکلي جوابونه راکړئ. اولې سوال چې کوم زموږ دا دی صدر صاحب چې په دې جیل کې چې څومره خلک دي، آیا دا ټول ګناهګار دي که دې کې څه بې ګناه شته دی؟ دا خو ډېر ښه سوال تپوس وکړو، ځکه چې د دې موجوده چې کوم حالات دي د جیل د دې باره کې څوک بار حتی که چې په مسجد کې د دې لپاره دوام نشته دی او سیاسیان خو د دې خبرې نه بالکل بې پروا دي، بلکې د جیل ځان یو دنیا ده او په جیل کې 80-85% خلک بې ګناه پراته دي. داسې خلک هم پکې شته چې په یو ډز باندې 6 کسان سزا شوي دي، یو ډز یو شوی دی، مړی یو شوی دی او 6 کسان پکې 25 کاله سزا شوي دي. اکثر مثال لکه بچی قتل کړی دی نو پلار او ترې پکې پراته دي، ماما یې پکې پروت دی، نو دا پلار دا نه وایي چې مثال زما دا بچی دی دا عمل وکړي، هغه خو تې ځان له تنګي. نو د جیل خلک چې زیات اکثر چې نه دا بې ګناه دي. په دې کې اهم کردار چې دی نو دا د حکومت موږ دا مخې ته راولو چې د عدلیه صحیح تشخیص وکړي او ججان په دې کې مستقل بار انکوایري مقرر کړي او چې کوم کس مثال ډز کړی او د علاقې یو GRT جوړه شي د هغې دپاره مستقل منظم GRT چې د هغې خاص یو ټارګټ وټاکلی شي دې سړي دا کار کړی دی. او دویم خراب آپشن دا دی چې مثال دې سړي دا کار ولې کړی، آیا دا سړی دومره مجبور شو چې دې سړي دومره حد ته دا سړی ورسو. نو چې کوم سړی په ګناهګار قتل شوی دا کوم قاتل چې دا ګناهګار و، نو د دې کې د حکومت د دې قاتل سره مستقل تعاون کوي. دا داسې نه کوي چې اس بې سره ټول خلک 25 سال او 30 سال قید کوي، ځکه چې دا د حکومت ذمہواري ده چې کوم کس ګناهګار دی ظالم دی او د خلک قتلونو ته جوړوي، نو دا حکومت ته پکار چې مثال دا سړی راونیسي د قتل کېدو نه مخکې. او په دې کې د ججانو یو اهم کردار دی چې د دې لپاره ځان له GRT مقرر کړي د علاقې په سطح باندې او دا ججان پکې بار انکوایري مقرر کړي چې آیا دې سړي دا قتل ولې وکړو. چې قتل یې په جایزه باندې کړی نو پکار ده چې لکه هغه خلکو له داسې سزا نه ورکړي، زورونه ورکړي او داسې سزا نه ورکوي، ځکه دا د حکومت ذمہواري ده چې کوم خلک لکه مثال یو قتل ته یو سړی جوړ کړي، دا د حکومت ذمہواري چې دغه خلک مخکې نه راونیسي او قتل و قتال ونه شي. حکومت هغه ورځ موږ واړی کلي کې وو، نو یو کس راغی او هغه ووایي چې بهی زما 15 پیسې یو سړي پټې کړې او هغه سریعام اعلان کوي چې زه دا کارونه کوم. یو څه چې ورته ووایي چې بهی تاسو یو بل مړ کړئ نو بیا ماله راشئ. نو دا د حکومت یو غلط طریقه کار دی، خلک قتلونو ته جوړ کړي او بیا ججان راشي هغه په لومبني انکوایري کې په دویم لکه د پولیس په غلط FIR باندې په غلطو لیکلو باندې لکه داسې کارونه چې هغه جعلي ګواهي جعلي شهادت وي. پکار چې جج صاحب چې دا قاضي شرحه په شان کردار ادا کړي او د علاقې ته لاړ شي او د هغې دپاره مستقل دی حلیه بدله کړي، په علاقه کې دی یو سروې مقرر کړي او ځان له پخپله په کال کې دی یو فیصله وکړي. دا ضروري خبره نه وي چې دی روزانه فیصلې کوي. د قیامت په ورځ به د نه دې تپوس کېږي چې دا بغیر ګناه او بغیر طریقه کار باندې تا خلک سزا که 25 او 30 سال هلته زنانه راځي جاړي، بې ګناه خاوند په قید کې، بې ګناه پلار په قید کې، خلک زنانه جاړي او ډېر زیات تکلیفونه یې دې دپاره چې په دې جیل ته یو د علاقې په سطح باندې یو د جرګې سیستم شروع شي او میډیا دننه او د هغې تشخیص صحیح مقرر کړی شي. د هغې لپاره وخت زموږ حکومت ته بار درخواست دی چې پرې خلکو باندې رحم وشي. جیلونه دې ورته نه غټوي، نظام دې ورته صحیح کړي. دې جیلونه غټول شروع کړي چې څه کال مثال 1000 کسان دي نو کال له 2000 کال له 3000 دې له کارخانې مقرر کړي، دې له روزګارونه ورکړي، دې خلکو سره دې تعاون وکړي او د چا سره چې پیسې نه وي د هغې لپاره د وکیل درک نشته، د هغې دپاره هېڅ قسمه حالت نشته. بې ګناه 85% خلک زما د اندازې مطابق زه چې خپل ځاني جیل ته دغه قسمت زموږ هم دی چې په کال کې موږ خامخا په غلط FIR باندې او د وکیلانو د غلط په ظلم په وجه باندې د علاقې د ظلم په وجه باندې موږ په کال کې خامخا جیل تعزیري کوو او زه په دې جیل کې هر احاطه کې ما بیان کړی دی او په دې خبره ما له کم از کم 400-500 کسانو خطونه راکړي چې زموږ دا کار دی، زموږ بې ګناهي زموږ د خبر واخیستلی شي. د علاقې چې وزیران دي هلته
ویزټ نه کوي، د هغې معلومات نه کوي، هېڅ قسمه غم نشته. کومې زنانو چې د دې لپاره بورقې په سر کړي وټونه یې ورکړي، اوس د هغې هېڅ قسمه معلومات نشته. نو زموږ د حکومت نه 100% دا مطالبه ده چې سزاوارو خلکو له سزا ورکړی شي، او چې کوم خلک قتل ته یو سړی جوړ کړي، نو دا د حکومت ذمهواري ده چې هغه خلک مخکې راونیسي. خلک صدر صاحب زموږ دویم سوال دا دی چې په پاکستان کې چې څومره هم وکیلان دي، آیا دوی خپل کار په حق سره کوي که نه لکه د پیسو مشینان یې ځان جوړ کړي دي؟ دا خو تا ډېر انتهایي د معاشرې دپاره یو ښه سوال وکړو، ځکه چې په معاشره کې زیات طور مظلومه خلک چې دی طبقه او کوم چې لکه د حکومت ټارګټ دی دا خلک ونیسي او په جیلونو کې واچوي، دغه ټوله زیات طور مظلومه طبقه ده او هغه بې پیسو طبقه ده، د هغې سره پیسې نشته. کوم خلک چې په دې معاشره کې مظلومان دي نو هغه د SHO د FIR ته هم ټارګټ دی، ځکه چې د ده سره پیسې نشته. او چې د چا سره د ځمکې څه کمی پیسې دي نو تحصیلدار ګلداور پټواري ته هم ټارګټ دی، د هغې تر پیسې نه میلاویږي. نو دې لا چې کوم عزت ورکړی دی حکومت په سطح باندې الوکیل حق اور باطل میں فرق کرنے والا الوکیل، پرونی واقعه ده چې دلته زمونږ یو ملګری یو ډېر عاجزه کس دی، د هغه یو مسله حل شوه. نو هغه وایي چې زما کره رزق نشته، کسان پسې راغلي چې موږ له پیسې راکړه هر څه شي. هغه وایي چې زما هغه ورته قسم خوړو زما کره د ماښام د رزق درک نشته، ستاسو په ما باندې احسان دی، زه به تاسو له پیسې درکوم. او هغې ورته وایي چې نه بس موږ له پیسې راکړه. نو لکه دا خبره زه کوم چې وکیلان خپله ډیوټي بالکل صحیح نه کوي، که په دې کې چې تا په 100 کې نه، که چې ته په 500 کې یا چې ته په ډېر وسیع تعداد کې چې ته یو وکیل دوی چې هغه مخلصي، نور دوی د چا د مظلوم جړا ته نه ګوري، د مظلوم د بچي جړا ته نه ګوري، د مظلوم د عاجز زنانه سرتور کېدلو ته نه ګوري، دوی صرف او صرف په شیخ ملتون کې بنګلې ټارګټ ته ګوري، د بچي تعلیم ته ګوري چې په انګلیانو برطانیه کې بچي داخل کړي، او دوی دغه نظرونو ته ګوري. او په کجوخان بازار کې د دې مثال چې کومې سوداګانې دي د خپل خواهش مطابق او د بنګلو هغه آسایش او ډېر په عجیبه انداز باندې روان دي، د دې ګاډي یو بل سره هغه د یو بل نه هغه مثال په یو بل سره ضد کوي چې زما سره ښه ګاډی، بل وي زما سره ښه ګاډی. نو دوی د مظلوم اوښکو ته نه ګوري، په کار چې دوی د ظالم کیسونه بالکل نه اخیستلې، په معاشره کې چې ظالمان دي د دې کیس بالکل نه اخیستلې، د دې سره معاشره صحیح کېږي. دوه طبقې سره به معاشره صحیح کېږي، یو وکیل چې د خرابو خلکو کیسونه نه الي، بل چې علما جنازې نه کوي د غلطو خلکو، جنازې نه کوي او غم خادې له نه ځي او د هغې نکاحونه نه تړي، د دې دوو خلکو سره به معاشره صحیح کېږي. او دا خبره عمران خان بار بار کړې د مخکې تقریرونو کې چې په جیلو کې بېګناه خلک بند دي، آیا دې خبرې له دې وجود ورکړي او دی دې کم از کم زما سره رابطه وکړي. زه انشاءالله په دې ټولو پاټو کې زه دا دعوه لرم چې نن زما په کور کې بجلي نشته، زما سره ګاډی نشته، زما په خوله باندې خلک یقین کوي زه د پیسې د دې خلکو نه ښې پیدا کولی شم. زه سیکل نه لرم خو ایمان لرم او د وطن بغیر پیسو نه د وطن خدمت تیار یم. زه د بچو دا تربیت نه کوم، ته به ډاکټر جوړېږي، انجینیر نه به ته به انسان جوړېږي او ته به لومبنی انسان جوړېږي، ته به د خلکو خدمت کې بچیا. نو په جیل کې چې کوم خلک بېګناه دي، کومه زنانه راځي جاړي او اکثر 85% خلک بېګناه دي، وکیلان غلط کردار کوي. زمونږ سره اوس یو وکیل چې دی نو غلط کردار وکړو، د مخالف وکیل سره میلاو شو، په موږ باندې زمونږ ټولې وسلې زمونږ سره ومنلې، حالانکه خدای ګواه دی چې موږ په دغه کیس کې بالکل بېګناه او خدای ته به موږ د جیل نه نه هېرېږو، د دې حالاتو نه نه هېرېږو، ځکه چې د مظلوم دپاره امداد په معاشره کې کوې، جیلونه مصیبتونه او په تا باندې راځي، خو وکیلان خپله ډیوټي نه کوي. که ته جاړې او که ستا کره رزق نه وي، که ستا کره بجلي نه وي، که ستا کره هر قسمه حالات وي. نو زمونږ دریم سوال دا دی چې په جیل کې چې څومره هم خلک دي، څومره هم غریبانان دي، د هغې په جیل کې څه حالت دي؟ دا هم ډېره ښه غریبانانو او د مظلومو خلکو لپاره یو ښه سوال دی، ځکه چې کوم خلک په جیل کې مالدار خلک دي او شخصیت پرستي دي، نو د هغې په جیل کې لکه هغه زندګي هغه تنګستیا نشته. هغه خلک ټیک ده په جیل کې به خامخا تنګ دي، خو هغه قسمه تکلیف هغې ته نشته. او کوم خلک چې لکه ظالمان دي، سرکرده ظالمان دي، ظلم یې کړی، نو هغې ته په جیل کې هغه شان تکلیف نشته کوم چې په کار دی. او کوم چې مظلومان خلک دی، بیار او مددګار خلک دی، په جیل کې ډېر د ذلت زندګي تېروي، ډېر ذلیله زندګي تېروي. په هغې باندې چې کوم کارونه، کوم محنت دی، کومه خواري ده او کومه محنت ته هغې حواله دي او کوم مشقت ته هغې حواله دي، نو هغه ډېر زیات تنګ دي، ډېر مایوسه دي. هغې سره چې کومه دننه د جیل په طریقه کار باندې کوم خلک میلاویږي، هغه هم ډېر په سختۍ میلاویږي او د هغې هېڅ قسمه عزت نشته په دې معاشره کې. هغه په دې معاشره کې ډېر په سپک نظر هغې ته کتلی کېږي او د هغې له چې ملاقات قدر راشي، نو هغې د ملاقات د هغې سیسټم هم زه به درته دا ووایم چې د هغې ملاقات هم د غریبو خلکو
هغه یو ډېر په عجیبه انداز دی، ډېر په سپک انداز دی. او کوم خلک چې مالدار دی د هغې د ملاقات انداز هم جدا دی، د هغې ناسته پاسته هم په جیل کې جدا ده، د هغې سره د ټول جیل چې کوم اصل کسان دي هغه بېله طریقه ده. نو هلته موږ د 90-100 سال باباګان پکې ولیده چې کله د کفارو د مسلمانانو به جنګ و نو په سپینګري بابا باندې به تلوار اوچتول نه و. نو د هغې باباګانو سره چې کوم زیاتی او ظلم کېږي هغه سوال ته ناست دي 10 روپۍ 20 روپۍ کله چا نه سوال کوي، بېګناه تلي سوال ته ناست دي، مشقت ته مخامخ دي، هغوی د خپلو کپړو د اینځلو نه عاجزه دي. زه درته قسم خورم چې زه حیران دا یم چې په دې معاشره کې د مظلوم طبقې سره چې کوم ظلم کېږي، بارم کېږي، په جیل کې دنم کېږي، د هغې سره په عدالتونو کې هم کېږي، د هغې سره ججان هم په صحیح طریقه نه ملاویږي، د هغې هېڅ قسمه عزت نشته، د هغې په تاڼو کې هم عزت نشته، د هغې په هسپتالونو کې هم عزت نشته. زموږ د حکومت نه درخواست دی د انصاف په نوم چې کوم حکومت آواز کړی دی زما سره دې رابطه وکړي، ځکه چې زه خو د ځان صفت نه کوم، خو زه دا خودي په ځان کې لرمه چې بغیر تنخواه نه د دې وطن خدمت دا انشاءالله زما ذمواري ده. او زموږ سره د حکومت دا رابطه وکړي، موږ دې وغواړي او د دې معاشرې دې په یو صحیح طریقه باندې پرمختګ وکړي او موږ انشاءالله هره قسمه قربانۍ ته تیار یو. د جیل دننه دا حالات چې دي دا ډېر عجیبه دي، ډېر مایوسکن دي او ډېر خلک پکې د دماغو دغه نه ورځ ته ورځه کم از کم زما د اندازې مطابق چې په میاشت کې په 2مه میاشت کې روزانه ښایسته ښایسته جوانان دا د دماغو په بیمارۍ کې مبتلا دي او روزانه دغه خلک لیونی کېږي، مایوسه کېږي، د مایوسۍ شکار کېږي. حکومت نه دا درخواست دی چې زر تر زره د دې خلکو خبر واخیستی شي او دغلته د میډیا سیستم او د بېګناه او د ګناهګارو، ځکه چې الله فرمایي چې ګناهګار دې جدا کړی شي په جهنم کې او په آخرت کې به جدا کېږي. دلته یو خارې ناپرسان دی، ګناهګار چې دي نو دا په سکون کې دي او بېګناه چې دي نو دا په مصیبت کې دي. صدر صاحب موږ تاسو نه بخښنه غواړو، موږ سوال بل دی چې لکه پچا چې هم پاچا وشي دا پولیس او دا ډي اس پي او ایس پي دې ته نه ګوري چې لکه د دې دا کس په رښتیا دا جرم کړی دی او که نه دی کړی او بس لکه د هغې پسې راشي او تاڼې ته وولي که نه دا جان پلټال لکه دي نه کې د دې په باره کې ستاسو خیال دی؟ دا خو د دې معاشرې د مظلوم دپاره یو ښه خبر دی، ځکه چې دې ناظمان ممبران مقرر کړي دا یوازې د ساسکو دپاره نه دي چې دې صرف په دې علاقه کې دومره ساس کې وشو دومره ساس کې وشو که دا ناظم یوازې دا ذمواري نه ده. په ناظم باندې په ممبر نه دي هغه کار علي چې خپل کار کې علي، د مظلوم دپاره هېڅ قسمه دي. ځکه چې په کلي کې یو کس شو هغه باندې اف آی آر شو نو په کار چې ناظم ته خبر ورکړی شي چې بهی ستا په کلي کې پلنکی نومې کس دی، دا مطلوب دی موږ چاپه اچوو که دا سړی موږ له په خپله راولي، دا د ناظم ذمواري ده. دوی به د هغه ځای نه ډاډسنې دغه کړي او په علاقه باندې به یو 50 که 50-60 کسه پولیس پی او دوی د خپلې ترقۍ دپاره د خپلې ګلونو سیوا کېدو دپاره به ایس ایچ او صاحب او که ډي اس پي صاحب یو لویه لانجه به جوړه ته وګینې دا چې ته د ګونتنام او د کیوبا مخرور دی او یو لوی دا عاجزه خلک دی، بېیار او مددګار خلک دی او عاجزه خلک دی، د یو سپی جواب نشي کولی. هېڅ قسمه موږ د دې وطن د قانون خیال ساتو، خو دا ناظمان ممبران د دې دپاره دي چې سچو د دې نمبر एकदम ځان سره په ټارګټ کې ناظم راوغواړي او یا ورته ټلیفون کې چې ستا په کلي کې پلانکی نومې کس دی، دا کس مطلوب دی، په دې باندې دومره چاپو ته او د پېشمني एकदम په کورونو باندې وردانګي. دا د پښتو کلچر دی، د زنانو بېعزتي دې نه کوي، کم از کم د دې پښتو خدای ته دې وګوري. دا خلک هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه دي، دا ناظمان ممبران یوازې د دې لپاره نه دي چې د ماشو سپری دپاره پمپونه ورته په ولیکي او دغه طریقه کار دې ناظم راوغواړي، ممبر دې راوغواړي او هغه کس دې مطلوب کړي او هغه کس دا زما ذمواري دی انشاءالله. زما په علاقه کې زموږ په ګردونه کې زه به د ناظم سره رابطه ساتم، که زما رور مطلوبي زه به ایس ایچ او ته ډي اس پي ته خپل رور ورکوم، زما انشاءالله د دې وطن پاسبان یم، زه د دې وطن خدمت کوونکی یم. داسې حالات به نه جوړېږي خو دوی دې لږ بریک ونیسي، داسې چاپې او داسې بختربند ګاډي دي په علاقو باندې نه راچي چې د علاقه او د عاجزانان خلک دې اوس نور ځکه چې روزګار ونه نشي ګټلی نو دا خلک دې بېګناه او په غلطو اف آی آرو باندې په ټلیفون په اف آی آرو باندې په غلط د سالمانو په اف آی آرو باندې په جیلونو په حوالاتونو کې نه ورکوي. مینوالو اوریدونکو، ما تاسو د مزدور کسان پارټۍ نایب صدر سره ملاو کړی، تاسو ته د جیل په حواله سره هغه ډېرې قیمتي خبرې وکړي. دې ټایم کې زموږ پروګرام سر ته رسي. مینوالو تاسو به موږ ته په کمنټس کې د دې جواب راکوئ، څه تاسو کمنټس دي تاسو موږ ته دې سره وینا کولی شئ. نو موږ تاسو نه اوس بخښنه غواړو، زموږ پروګرام سر ته ورسېد. والسلام.